یو اجړه و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دا غزلی وایا یو څه واتړ متړ کوه دا د ګزران و دا یې ګزاره وه دا یې کاروبار و بله ورځ وروره وخت تیر سلو زوړ سلو اواز یې کښېنستی پر ملا کوب سو نو ډېر پریشان سو نه خندا کولی سي نه مسخرې و بانډار کولی سي نه خلک یې ورپیچې د هغه ورکوي بیا رالی جنت البقیع لره چې رالی والله تې ډېر وژړل ولی الله زه یم ګناهګاره زه یم نافرمانه زه پخوا دومره وم چې ما به څوک خندول یا به ما بانډار یو مجلس کوی د ماښام یوه ګوله پیدا کېده نن ولوېدم یا الله ته په ما خبر یې چې زما په کور کې د ماښام ګوله نسته او یا الله زه منم چې زه ګناهګاره یم خو یا الله ته تر مور پلار هم ډېر مهربانه یې زه منم چې یا الله زه ګناهګاره یم خو نا امید نه یم و تا ته ډېر امیدواره یم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې بیدولو نو یې خوب لیدی یا غږ ورباندې وسو یا الهام ورته وسلو چې ژر زما دا بنده ته ځان ورسوه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې راپورته سلو په منډې منډه کښم لاړې جنت البقیع لره قبرستان لره په لچ پښو ورغلی هلته یوه درخته ده یو سړی ناست دی و الله ته ژاړي حضرت عمر فاروق چې ولیدی هغه په منډه سو په ځغستا سلو چې په منډه سو حضرت عمر فاروق ورته ویل مځغله مځغله ودرېږه داسې نه چې زه راغلی یم زه راستول سوی یم هغه ورته ودرېدی ول چا راواستولې ول هغه چا راواستولم چې چاته تا ژړل تا پر یاد کوئ دومرې وژړل ول یا الله ما په 80 کاله ته نه یې یاد کړی نن مې د خپلې خېټې دپاره یاد کې تا عمر فاروق ماله راواستوئ وی ژړل وی ژړل وی ژړل د ډېرې ژړا صدالت ته مړ سلو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپله د جنازې لمونځ ورکوي په جنت البقیع کې پټ کړي دا مقام و بیا یو آزاد سړي ته میلاو سوی دی الله ورکړی دی یعنې دی ورکړی